मुफ्ती अब्दुल कदीर ऑफिशियल। मुफ्ती साहिब के इस्लामी बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहिब का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। او وای چې را ژوندی شو او سمندر ته ټوکو نه عجیبه ټوپ پیدا چې کوم ځای کې اوبو کې ور ودانګل هغه ځای کې اوبو نه سوری جوړ شو، یو ځای کې دي اوبو نه داسې سرنګ ته جوړ شو سراب. دوی چې ناشنا کب دی هغه ځای کې اوس هم سوری اوبه نه یو ځای کې. زه چې موسی علیه السلام را بیدار شي که نه زه ورته دا قیصه بیان کړم. نو موسی علیه السلام چې رایق شو ویل طالب راځه چې ځو. دنه خبره هېره شوه چې کب لاړم او ټوپې کړ دغه عجیبه کار دی. طالب نه خبره هېره شوه. بس ویل راځه چې ځو. بس روان شو. مزل کوي یو شپه یو ورځې نور مزل وکړو. سبا دا ټیک چې شو موسی علیه السلام هلک ته وایي نوجوانا وږی شوی یم، هغه ناشته خو راکړه که نه چې ځان څومره خستې ده چې ویې خورو. اوفې هغه کب خو چې کوم دی هغلته چې تا خوب کاو هغه چې کې ټوپ کو مانه بلکل هیر شو. یاره مانه هیر نه شو، د شیطان حرامي رانه هیره کړه دا خبره. نو مفسرین لیکي چې دا کب یو او که د خوراکي بیل بیلو. بعضې مفسرین لیکي چې د خوراک دپاره ځان ته شیانو او بطور علامو سره دا کب. او بعضې مفسرین لیکي چې نه یو کب په لاره ته خوراک هم کاو او نیم یې خوړلی و نیم پاتې شوی و او دغه ځای ته چې راورسېد هغه نیم کب ټوپ کړو. او موسی علیه السلام ویل چې نیم کب لا پاتې دی که نه خیره ناشتې کې بیا خورو سارچیو سره. تپوس یې وکړل هغه خوا ته ټوپ کړی کب کومه دی ناشته کومه ناشتې خو الوتې ده. وایي دا یو کب و بیل بیل نه و خوراک یې هم تې کب او علامه هم وه. وایي چې هغه نیم کب راوړه. نو ده ورته ویل کب څه شو؟ هغه ځای کې چې کوم دی سمندر ته ټوپ کړی دی نشته دی. نو بس موسی علیه السلام ورته ویل اوه دغه زما استاد یو مقصد دی که نه دغه ځای کې زمونږ مقصد و الله پاک راته نښه ښودلې وه چې چېرته کب ټوپ کړي نو هلته به تا ملاقات له سړي سره کړي. راځه چې بېرته ځو. نو بېرته په خپل نقش قدم باندې راروان. مفسرین لیکي دا ولې ستړی شو؟ دې نه مخکې هم ډېر مزل کړی وایي. اصل کې کوم ځای چې مقصد و هغه ځای ته چې کوم سفر کوه د الله په حکم سره هغې کې ستړیوالی نه راته ځکه هغه د چا په حکم سره الله پاک او مقصد نه دی خاص دا د الله په حکم سره نو دا غلط شوي و نو ځکه څه شی شولو ستړی شول او وږي هم شول. بېرته چې را واپس شو را روان دي په خپل قدمونو باندې نقش قدم باندې هغه ځای ته راورسېدل کوم ځای کې چې پرونه وده شوی او دم یې کړی و. چې راورسېد دغلته یو سړی هم لاست دی او څادر یې خپو د سره کړی دی څادر کې پټ لاست دی شین څادر. موسی علیه السلام پوه شو چې سړی هم لاست دی استاد جي لاست دی. بس سلام یې وکړه چې السلام علیکم. هغه زر د څادر سر راوړ وعلیکم السلام. دا څوک؟ موسی علیه السلام زه ورته خپل تعارف ویم زه موسی یم. هغه ته بني اسرائیل موسی ویل او جي بني اسرائیل موسی یم. څنګه راغلې؟ ویل رالم تا سره د ملاقات تعالی الله پاک یو علم درکړی دی هغه علم ما سره نشته. زما خواهش چې زه ستا سره شاګردي او تابعداري وکړم او دا تا نه زده کړم. هغه ته جواب کوي ته طاقت نه لرې چې ما سره شاګردي او ما سره ملګرتوب وکړي. ستا کې طاقت دا نشته. ګورې موسی علیه السلام څنګه به زه صبر نه کوم؟ هغه ته ویل ګوره دې تا ته علم نشته دی او که زه کوم کار کوم خامخا ته به ما ته وایي چې دا ولې کړي نتیجې تا ته پته نشته چې دا ولې کوي.
مثال سم بیغمه شي ان شاء الله خپل صبر وکړو استاد یو خبرې نافرمانی به نه کوم بس صحیح شو ما ځان سره ملګری خټیک شو ملګری باندې کوم چې ما سره ملګرتوب کړي زما شرط دا چې ما نه بچ زه کم کار کوم ما نه به تاسو نه کې چې دا ولې کې تر دې چې ما د تګره په خپل نه بیان کړی ته ورانه مخکې تاسو نه کې چې دا ولې ول صحیح شو مردا خاصان شرط دې نه